أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العظيم. نن بونگا د نماز جنازه د موضوع بارے خبر کو کم موجودہ نماز جنازه جن نماز جنازه څه ته وایي او بیا فرض دا او واجب دا او فرض کفایه دا دې باره کې خبرو کوو. ها موږ وایو چې نماز جنازه او بیت تا هغه باره کې او بیا فرض دا واجب دا سنت دا او فرض کفایه دا په دې باره کې باندې موږ وایو لمبه چې نماز جنازه هو فرض کفایه دا هو داینه مخکې یو تو نکات دعوت دی په میدان کوئی پکار دی یعنی سنت فرض سنت مستحب او فرض کفایه. ګوره فرض څه ته ویل کیږي؟ فرض تعریف یو دا دی چې دو نصوص قطعیه او ثابت دي په آسان تاسو ځان کوی کې چې کوم حکم کې د الله حکم دی پای کې ثواب د ټول حکمونو احکام نه ډیر زیات یعنی فرض مونږ دی په دې کې د نوافل او د هر مونږ نه سیوا ثواب خو شو دغه فرض خو شو او تاسو تعریف لري تعریف سره د نصوص قطعیه او ثابت دي د فرض ویل او دا په انسان باندې لازمي کې د انسان لړخي کبد دا به مخا کوي کوونه کې ګناګاری او د قیامت پر باندې بیا دې بدل ورکول دا دومره یو قرض دی. فرض مثال قرض څنګه چې موږ فرض دی دا قرض دی کومه ورنه کو څنګه چې قرض انسان باندې کاغه ورنه کې قرض انسان باندې بیا کړه دی خي او کبدي هم ور خو شو دا کسان د مثال د منځونو د فرایض چې کوم دي کاغه روزه دا زکات دی خو شو حج دی چې باندې فرض کوم دي کې ځان jihad دی نو دا داخلي دا ضروري دا کول کار لازم دی ځان کې دا کېره لازم دي نه اخلاقی نشي په دې ځانونو کو قیامت پر ورځ بیا هم حساب وت واجب معنی ثواب چې دین له غونډه د فرایض نه کمی هغه پر درجه کې له غونډه کمی هغه لازمي څنګه چې ویتر دي هغه من لازمي چې ویتر نه پات چې هم هغه کو وایي وت سنت او مستحب څه ویل کېږي توجه کینې سنت او مستحب څه ویل کېږي؟ سنت چې هغه پیغمبر اسلام باغی باندې مواظبت اختیار کړي مواظبت همیشگی اختیار کړي هغه سنت دی. مستحب یو کار پیغمبر اسلام کړي کله پرې کوي دته مستحب او وت نماز جنازه سره هغه فرض کفایه ده. فرض کفایه څه ویل کېږي؟ فرض کفایه ته ویل کېږي کدا یو علاقه سکتان یو محله سکتان هغه کار وکي د نور نه ذمہ فارغ یعنی اعتکاف کې بټولو محله والا باندې فرض کې پای دی ټول محله اعتکاف تکین یو کا تکین نو دیدا قیامت قرآن باندې پکړ او کنه یو کا تکین دی ملخن دی جنازه کې دا جنازه کې نه هغه مسلې او دغه نماز جنازه په خامخا د محلې نه څخه کسان نه کوي کوونه کې نو ټول محله ګناګاری وځه نماز جنازه د دې طریقہ چې نماز جنازه موږ څنګه کوو نو بیا خبر امر شي هغه کفن دفن کوی شي ویلم غسل وکولا غسل څنګه طریقه دا غسل بس څنګه چې عام انسان چې نو لامبي سنت مطابق لمبه او 10 چرنام بیا ټول بدن باندې باټ او تدخې ګینه شروع کوي او کنه لمبه خطر باندې باټ دا طریقه د مړی ملاتي هغه خپل نه راکېږي او د شردام مولا کم ژوندۍ کسان هغه بولو کوی کنه او ژوندۍ کس بیا پوزه چې دا پوزه خپل ته هوبا چول نشته ګران وخت معمولی غونډه کوته نه دي هغه معمولی چې هغه طرف نه تدا جهان سلام کوی بیا یو طرف باندې کېدل ګس طرف باندې بیا له طرف کېږي یو نه ګس یو له پستان یا سرنا نیوی نه بیا دا خو طریقه شو څه طریقه شو د مړي د لمبول ځان کوی دا ډاکټر ګران نه دي دا انسان باندې هر ټیم کې داسې مقررات نشي کچري بیا داسې مقرر شي چې څوک تاسو رانی بیا وجنه بیا وته څوک ورکی بیا خپل ډور کوي ځان کوی عام انسان چې څنګه لام ملاغه کوي وته مړ وشي کفن وشي
د سړي درې کپړې دي د زنانه 15 کپړې دي هغه تفصیل ته ضرورت نشته خو بس سړي لپاره درې کپړې مطلب ازار قمیص لفافه ازار د پو پورې چې کوم دي هغه ازاري لکه سرنواله پورې او لفافه چې دن هغه ټول بدن پکې پټي ټول بدن نه غټه کپڑا ټول بدن پکې پټي خو چې دا کمړي دا سینې کنه اثر ولې تړلې دا پیلان دا لفافه بل قمیص ته قمیص تاسو چې لکه مطلب ساده کپڑا نه لګو دا کپڑا شول مثلا فرض دا ترامات کې انسان قد مطابق دې کوله وته یو طرف ته ول صرف چې دین معمولون پوری نور دا چې مسئول وغیرہ او څه نشته کنه او کفن کې د سلایا والا شیز نه لګي سلایا په سلایا وګړي بالکل نه کوم ګندل چې ګندل والا چې دا چې کپڑے چې هغه ګندل نشي هغه کپڑا او کفن کې استعمال دا ولې دا په دې ځمانه ها نو د ګوره د کفن طریقه څه ده کفن طریقه کې کفن طریقه څه ده لمبه بوله کمی څه واچای دا مطلب له باندې داسې اوچته کی او کمی ته یو طرف ته کی دا شي کنه چې کو سوري د سر لپاره وجه کی د بیا سره واچي بیا هغه بیا روز زنه وتړ یا مخکې کړو یا ها لیکولا پاتې نشي چې کله مړ وشي نو هغه چې هغه دا ټول پکاري دا زنا خپل پوزا ډول په دا سمول پکاري په دې برابر راشي ها دا واسه چاته نه ها بهرحال کمیس کو تړم دی واچي بیا غنا بعد بسي ازار به بیا دې نه بیا لپاره کوئی درې طریقه دا دې مالک نو دا د کفن طریقه شولا بیا هغه نه بعد چې دین جنازګاه ته مړی وشو جنازه وشو وز د جنازې طریقه څه ده جنازې طریقه چې مړی چې دین هغه مخکې ټول مخکې کېدول شي او دا هغه ته امام ودرېږي امام څنګه ودرېږي چې د سینې مخامخ ودرېږي نه بخکته نه برا بلکې سینې ته مخامخ وجه دا چې د په لږه کلمه ده او د دې کلمې ته چې د امام مخامخ ودرېږي یعنی په دې کې دا شوبه کې دي شي خلک وی چې دا د عبادت کې وړي دي شي نه په دې زمانه امام په کوم ودرېږي صرف سینې ته مخامخ ودرېږي پوه شو ها نو امام مخکې شاته شپونه ودرېږي پوه شو او بیا به امام چې دین الله اکبر وی څلور تکبیر پڑھیږي څلور تکبیر فرض کفایه دي پوه شو لمبه الله اکبر به امام وی ټول خلک هم وی لاس مچت بیا با ثنا ویل دي ثنا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك دا خپل عام مخکې چې کوم وایي دا مثلا بل خبره ونه ویل شي دا د ستر دا چې دا ویل دا بیا با الله اکبر وی لاس دنوچتی او امام مقتدی با لاس دنوچتی امام او صرف الله اکبر ویل شي او بیا چې دین هغه نواز درود شریف د موږ درود شریف کنټرول نه بهتر دی اللهم صل علی محمد الى اخره دا شانته د څورن کولا چې امام با الله اکبر وی او د موږ کوم درود شریف هغه ویل بیا غنه بعد بیا الله اکبر ویل شي او دا غنه بعد بیا سوئی ګور دریم تکبیر نه بعد اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا دا ځان لپاره دوا وصل او د مړي لپاره پوښتنه او دا غنه بعد دې نو بیا سلام نظر ورته الله اکبر امام او مقتدان امام الله اکبر او بیا سلام نظر ورته دنه بعد دوا تو کینو دي کی څنګه کوي ضرورت نشته ځکه چې په جنازه کې موږ په جنازه په میز کې چې موږ څو کړل موږ دوا وایو وای شو دا وته کچا دا ثنا او درود شریفونه ول صرف الله اکبر ویل بیان کافی او خبره ده ولې دا ولې اصل کې فرض کفایه فرض وکړي دا واجب تکبیرات دا په هغه وایي
پوه شو نو دغه پکې همغه ویلي خو نورم پکې وایي پکار دي او دغه ټیم ټوله توجه چاته پکاري الله ته پکاري چې دې مړ چې دې نه دا وسې به کم فعالاړ موږ ژوندي پاتې شو نه الله پاک دا مهلت راکړي چې په دې کې موږ تیاری وکړو چې دغه ورځې لپاره حکم چې مړ موږ ورور چې دې وو روان دي دې ټیم نو موږ تیاری پکار دي پوه شو او د دې چې کوم څه روان دي دغه لپاره هم پکار چې الله بدل من لکه معاملې کوم مرحله را روانې دي په څه اسانه کې دې کو سره نرمي وکړي ډېر زیات سخت مرحله پوه شو د قبر لمبه شپه ډېر زیات سخت الله دې زما حفاظت ها صحیح هو نو دا طریقه څه ده دا مسنون طریقه ده پوه شو وته چې کله انسان موږ تدفین وکړو قبر کې خف کو هغه ځان له خپ وقار سره خپ اعزاز احترام سره وایي هغه مړ کیږي یعنی په څلور کا سمانی اوچت کی د کټنا او خپ آرام سره په احترام سره قبر کې وای شو او تر دې چې کله جنازه چې دین را رسیدلی نه وي کم سے کم کسان چې د جنازې نه مخکې رسیدلی قبرونه دیتا نه هغه په کار کې ذکر نه یعنی چې جنازه روانه نو ذکر نه سندل نه پکار ولې چې دا د مړي احترام مسلمانو کنه وای شو او د مسلمان چې نه احترام ډیر زیات کله قبر کې بیا کېږي خو په ادب احترام سره او خو بیا قضیه وغیرہ به کېږي بیا چې دفن کې وس پر دې قبر ته خیال ساتي ولې به ساتي چې په دې فضله کې کلمه د مسلمان دا نه خیال به ساتي چې د قبر د پاسه بکینې نه قبر باندې بتیریږي نه وای شو په قبر په جنا قبرستان کې با د ګندګي وغیرہ نه وردوي پیشاب وغیرہ نه کوي بیا وګورئ مونږ نه کوي موږ به ولې نه کوي ځکه چې اصل کې بیا شوبه راځي چې دا انسان چې دې نه دی ګوري چې قبر ته مسکی دا کسان دواګانې چغاړي نو دوام دا پکار د داتې پکار دي اکثر علما راځي چې لاس شتول نه پکار ځکه چې بارای کس ته بسوي بارای کس چې دې قبر باندې دوا غواړي خوښ نو لیکن دا ادب او احترام هر سبا ادب او احترام ته وته دا ادب او احترام ته قبر چې نو پکې نه پاسه نو ګندګي ورځي نو چې دینو تیریږي په لار باندې جوړای خوښ دا ادب او احترام وځ دا چې دینو قبر ته قبرستان ته مزه خوښ ځکه چې د ټولو نه چې کوم سبق ملاویدل والا شي چې هغه کوم یو د تا قبر دلار شي ساره دنیا نه شي دنیا نه تا د رغبت حاصل شي یعنی بے پروايي حاصل شي چې ته قبر دلار هته چې دا انسان چې د ما په شان ژوند دی اوس نشته په دنیا باندې تباله به زمان دا حالي د دنیا نه باندې سره رغبت بے رغبتي حاصل شي خو شي وځه سنت دي پیغمبر اسلام با ډیر چې دینو قبرستان ته بتو خوښ نه ډیر زیات بدل ده خان د اختر کې باندې او یوازې اختر پورې حاصل نه دی بګان څنګه صرف د اختر کې لاړ شو نور روزانه پکاري چې انسان خبر نه دی چې لاړ شي السلام علیکم یا اهل القبور او بیا چې انت کې دوا کویل پکاري په غمانه ابو دې ایصال ثواب کول پکاري خوښ نه ولې چې دا قبر والے د انسان د ذات په انتظاری د ژوندۍ په انسان څنګه چې یو انسان قبوت پریوزي او د پاسه په یو کس ولاړی او دیوی چې اوس په دې مان الله تعالی کیه وس تنظیم دوالو چې تول کی وڅو دا څنګه قبر والے چې دین د ژوندو انسانانو داسې انتظاری چې وڅو وي ذکر اذکار بو کی او ما باندې به راځي چې ماته مثال ثواب کی او وڅو وي نو وڅو موږ له پکار سری چې سره خاصه الله پاک لا جون اکړي مخایا کړي چې قبرستان باندې تیریږي کم از کم یو ګره سورۃ فاتحه او دې پیری قل هو الله احد سورۃ اخلاص ویل وکړي کوی شری دغه کې خپلن پیدا ده چې نن ته یو قبر والا معنی وای سباله به تمړې سابق خلق برازي نه به پیجني او نه به جنې انجام ان نه انجام بسری کې وتعالى تاسو وای کنه نن ته نو اذان به پروا کې قبر باندې تیریږي سوال به ته خشان دی او افراطی او بل روانه نه وای کوی شری وته د دې نماز جنازه اهمیت او دا کومه چې سره فرض کې پایا ده وای شو کله علاقه کې څه کسانې وکی نو د نور ذمہ چې دین فارغ شول اوس دا نه کول پکار چې زما محلې نه زما د علاقې نه څو کسان تللی دي بس خبره ختمه نه حدیث مبارک کې راځي
چې څوک ته مسلمان په جنازه کې شریک شي او دا هغه لپاره 100 کسان سل کسان چې دی یو جنازه کې شریک شي او هغه لپاره مغفرت وغواړي یعنی غمړي لپاره مغفرت وغواړي نه الله پاک د دې سل کسانو شفاعت قبلي پوه شئ دا کسان چې قبر چې مړي جنازه رواني نو د هغه مړي په بد نه ویل پکار پوه شئ بلکې ویل پکار چې دا حسړ چې د قیامت پر ورځ بیا الله پاک چې دی نو څه کوي چې د سوفي چې دی خطړ نه الله پاک دا خطړي ولې وجنه د خلق دی خطړي وایو نو وجنه الله پاک دا بخشي پوه شئ بل د نماز جنازه ادا قبل حدیث کې راځي پیغمبر اسلام فرمایي چې څوک د نماز جنازه کې نماز جنازه ادا کی هغه ته یو قیرات کې دینو ملاوي ها وڅ څوک په هغه په دفن کې شریک شي پوه شئ نو بیا د دوه قیرات ملاوي او قیرات څه هغه د احد غرم را دی وڅ قیرات اصل کې دا څه شی دی نو دا د سرو یو پیمانه ده د سرو یو پیمانه ده پوه شئ یعنی دا جواهرات چې دي او دا نور چې کم قیمتي کاڼي دي دا په دې باندې تللی شي پوه شئ نو دوه قیرات چې دینه تا ثواب ملاويږي په څونه لکټیم کې پوه شئ نو سره د ماجن امها په جنازه کې سره شریکت پکار دي مونږ ته پېښو کې مونږ ته ډېر زیات ثوابونه ملاويږي پوه شئ ها وذا د نماز جنازه خدا اهمیت شه و په معاشره کې څه اهمیت دی پوه شئ یو خدا د دین یو اهم جز دی بل په معاشره کې د ډېر زیات اهمیت دی لمبه خدا سنت دی پوه شئ سنت پیغمبر اسلام طریقه مبارک وا جنازه بشرکت او چې کله یو انسان مرشي او کسان په جنازه کې شریک شي نو دا اهل خانه کوم خاندان د ابو لپاره تعزیت شي یعنی مثلا مو یو کس مرشي او اغله سوکلان نشي دا خاندان ونه سوکلان نشي نو هغه ټول کارو بیا په خپل قبر کفن د بنا په خپل کې نو په غم دي بل په پیسې سره بل په خپل کارم کې ونه شي موري نو څه کوي زموږ معاشره کې د څه اهمیت دي چې یو کس مرشي ناغول خلک ورلاړ شي خلک له کفن د بنا هر څه وکي ناغول په خپل غمي هغه غم لږ کم شي اګه مثلا تاسو غم راغته आवाज نه هغه به کیفیت او بیا چې نه بیا دا مرګري کې چا پیری نه داغه څه به څنګه ته انسان باندې شي هغه تعبیت ته ملو شي هغه لته څنګه هغه توجه دي یا سوچ چې نه غلب بدلی پوه شئ بل معاشره والا سره په څه کار دي او ولا تنظیم د روټای پوه شئ د روټای تنظیم چې روټای هر څه پکرال د ټول تنظیم ورته کار دي او بل نماز جنازه په ځمانه اجتماع خلق ته حاصل شي اجتماع یعنی ټول خلق را یوځي شي ځان نسنه یو بل نه خبرم شي نو خلق په ټول خلق کارونه کې دی او چې کله جنازه نو اکثر خلق ولراش پوه شئ او د نماز جنازه د وجنا یو بل سره رورولي همدردی چې کیږي سیوا کیږي پوه شئ او الله تعالی فرمایي تاسو ما چې کوم لمبه پیرا آیات وي هغه تو اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون چې کله وخت مقرر ټیم راشي نو بیا د اغه نه یو ټیم یو منټ دی یو ټیم نرست کیږي او نه مخکې کیږي اذا جاء اجلهم چې کله راشي مقرره وخت راشي اجل نیټه برابر شي نو فلا يستاخرون نو مؤخر کیږي نه ساعه یو ساعت ولا يستقدمون او نه مرستکیږي او نسکیږي مخکې کیږي پوه شئ نو زموږ هر ټول انسانانو څخه روان دغه مرګ طرف ته دین موږ هغه ژوندۍ ختميږي هغه ته نه کیږي پوه شئ نو وڅ دین د لاسره تیاری پکار دي او د نماز جنازه کې خامخا شرکت پکار او ضروري دي پوه شئ